هرونوس یو نقطه بل ذهن کې واچوي دم منه کنه اوس یو ډله داسې مرو تیروي دمونه نشته دا اعلی کار دي د کافرانو څوک وایي د قبر عذاب نشته دا یو ډله راوتې ده خطرناکه ډله کراچۍ مرکز دی څوک وایي دم درود نشته او دم شرک دی او څوک تعویض ته شرک وایي دا د معتزله عقیده ده معتزله صحابو په آخري زمانه کې او تابعینو په اوله زمانه کې تیر شوي دي هغوی ټول بنیاد په عقل دی اوس هم دوی عقلي خبرې کوي وی دم څه شی دی خو د خولې نه ووته نو په هوا کې څه زور دی چې انقلاب به راولي او سړی به جوړ کړي د مارونو دمونه ثابت دي ګورې ښه دی دلیل شده دا دواړه صورتونه او د حضور پاک مبارک نه ثابت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پزان په خپله دم اچاو چې کله به د کېده دا دواړه صورتونه به اووې او اوبه په لاسونو به چوف کړو په ټول وجود به راخ کړ حضرت جبریل علیہ السلام په دم اچولې بسم الله يرقيك من كل داء يؤذيك الله به شفا درکړي حضور پاک چې بسوک نه جوړ شو پزمکه د مدینه به لاړه مبارکه به په ګوته کې خاوده او د مدینه مبارکه په خوره به کې خاوده او په مریض به خوره کې خاوده تربت ارضنا بریقه بعضنا ليشفع سقيمنا باذن ربنا د مدینه مبارکه خوره او د حضور پاک مبارکه لاړه او د مریض په تندي کې خاودل شي مریض به جوړ شي واقعي سونه برکات دي حضرت حسن و حسین باندې به دم اچاو اعیذکما بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده ومن همزات الشیاطین و یحضرون وی بچو وی دا هغه دم د چې ابراهیم علیه السلام به خپل بچی اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دمول د پتاسو دمو دا ثابت سیزونه دي دم نه منم نو د یو بادشاہ په دربار کې یو معتزلی او زمونږ د اهل سنت والجماعت د یو عالم مناظره رااله معتزلی وی دم نشته او زمونږ د عالم متوی نه دم خو ثابت دی هغه عقلي دلیل وی لکه څه دلیل دی چې ته دم نه منې وی دم څه شی دی خو د خولې نه ووته نو په هوا کې څه زور د ډسپرین ګولی دی خوله به دنه وباسي نو په هوا کې څه زور دی پوکي ډېر روانو چې هغه خوله وباسي نه دم خو د خولې هوا ده دې کې څه زور دی ور عقلی خبره کوله دا مولا صاحب پوه شو چې دې ظالم خو که زه ډېر دلایل ویم دا خلک په عقل ګمراه کړی دی نور یې عقلي جواب ورکوم نو دې مولا صاحب دې معتزلي مولا ته چې دم یې نه مره کنځل شروع کړل ستا لور او ستا ښځه او ستا هغه داسې چې کنځل یې شروع کړل غصه شو او بادشاه ناست دی وزیران ناست دي بادشاه هم غصه شو وزیران هم غصه شو ګوره دې مولا صاحب سره دلیل نشته نو په کنځل یې سر کړ دلیل وروړه چې دم شته اوس کنځل کې بادشاه سلامت ستا بېعزتي مو کړه ستا دربار کې کنځل وکړل مات هغه هم سترګې وپړسېدې بادشاه وایي ښه چې د دم د ثابتولو دلیل د سر ته په کنځلو سر شوی سرمن دې وباسم پرېږدم دم دا مولا صاحب هوښیار و وی صاحب ولې غصه شوې وی تا کنځل ولې وکړه او زما د مجلس پکاوی دې ولې وکړه دلیل راوړه کنځل دی ولې وکړل سموم دی برابروم دی وی صاحب دا خو زما د خولې نه ووته وی اوس تا په خپله وي چې هوا کې څه دي دا خو زما د خولې نه ووته هوا کې خو څه زور نشته دا سترګې دی ولې وپړسېدې او دا کوتک ته دی ولې ګوتې کړې او دا بل اشنا سینګ رګونه یې سر شوره وپړسېدل ما خو تاسو ته څه نه دي ویلي خو صرف د خولې نه مې ووته روز هوا کې فرق یې که نه باید ځای نه هوا دي سړی پې څونه شرمېږي هوا خو هوا پوهه چې ته دا ووایه چې الله اکبر لا اله الا الله د خولې نه دې پوټې ووته کافر پې مسلمان شو که نه شو او که الاوړه یوازې د خولې نه ووته مسلمان به پې کافر شي که نه شي حضرت تر دې عقلي جواب یو بل عقلي دلیل ویم چې ته دې پیښې زمارونو دا زمونږ د خولې نه چې کوم الفاظ وځي لکه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ظاهر کې دا منتها واختاري دلته وجود نه لري لیکن د خدای په نزد د دې یو وجود شته ګورئ د دې دنیا اعراض له په هغې عالم کې عالم المثال کې وجودونه دي مونږ ته نه ښکاري د دې وجې نه چې ته دعا کې نو د الله په دې مخ راکاږي که نه راکاږي
مسند احمد کی حدیث دے کہ نبی علیہ السلام مبارک صحابہ بکر دعا کولا لاسونه به پورته کړل او ثم یمسحون بهما وجوههم بیا به په مخونو لاسونه راخکل. دا لاس کې دې څه دي چې تا په مخ راخکل؟ دا چې تا کوم الفاظ وې د دې یو وجود شته ما ته نه ښکاري الله ته ښکاري، هغه وجود ستا په لاس کې را پرېوته او په مخ دې ومږه. نو دمونه نه مارونو ثابت دي، ګوره تعویض ثابت دی بالکل. او درود شریف پچالو لدم کوا او د قرآن شریف آیات چوف کوا دم کوا یو ټکی پکې شرط دی دا چې عقیده به دی چې جوړون کې مې څوک دی الله، دا زما اسباب دي، په دې اسبابو کې الله اثر پیدا کوي. که په ګوله کې او د ډاکټر په دارو کې الله اثر پیدا نه کی جوړېدل نه کېږي، اثر پکې الله چي، نتیجه الله مرتب کوي. نو دم پخپل ما نشي جوړولې، خو مبارک الفاظ دي دا الله او د رسول. نو الله په دې کې یو اثر پیدا کړی لکه څنګه چې په اوبو کې د تږي ختمولو اثر پیدا کړی دی او په ډوډۍ کې د لوږې د ختمولو اثر پیدا کړی دی. دارنګې په دې کې الله تعالی د شفا او د جوړوالي اثرات پیدا کوي. خاص مختصر معنی اوره، قل اوای ای پیغمبر اعوذ پناه نیسم یا پناه غواړم. بعض علماء د دعا جمله ګرځي، نو مشهور دی چې دا معنا کوي چې دعا غواړم، لیکن زمون حضرت مفتی صاحب محمد فرید دامت برکاتهم زمون شیخ او زمون مرشد او زمون پیر او زمون استاد او مفتی اعظم پاکستان، رب العالمین دی ولا شفا نصیب وکړي او خدای پاک دی ډیر لوی خیر د دین ته رسیدا، خو بیمار دی الله دی ولا شفا ورکړي. اغي بدا فرمایل ما ته یاد دی چې دا خبریه جمله ده او د دعا معنی مکوي. دا معنی کوي چې پناه نیسم برب الفلق پر رب د سبا. رب څه ته وایي؟ رب خو خپله د تربیت معنی لري، خو په معنا د مربي بیخلو. مربي چا ته وایي؟ چې څوک یو شی کمال ته په قلاره قلاره رسوي، هغه ته مربي وایي. ګوره تربیت یوازې دې ته نه وایي چې د زیرو خلک تربیت کوي. ایصال الشیء لا کمالی شیئا فین بیضاوی کې راځي. یو زمیدار بوټي دانه وکړي، هغه تیغه زرغونه کی، هغې ته اوبه اچوي، خوره ورته اچوي او بیا هغه غټ شي اختراشي ته کوي او سپری وغیره پې کوي او دا بوټي کمال ته ورسوي او میوو کې دې ته تربیت وایي او دې زمیدار ته مجازي مربي وایي. نو یو شی د ادنا حال نه کمال ته رسول او دی رسون کی تا مربی ویل کېږي. نو حقیقی رب او مربی څوک ته جواب راکې؟ الله دی. د مور په ګېډه کې ماشوم د یو څښا نطفې نه پیدا کی، هغې نطفې نه د وینې ټوټه جوړه شي 40 ورځې. وان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة. څنګه دی؟ فإنا خلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. نو لاول 40 ورځې نطفه، بیا علقه او بیا د غوښې ټوټه او بیا د مور په ګېډه کې 9 میاشتې چې دې تېرې کې بهر روځي. دا د مور په ګېډه کې دته خوراک چا رسو؟ دا وینه ولا په رګونو کې چا پیدا کړه او دا ښکلې سترګې دغلته چا پیدا کړې؟ دا غوږونه او دا پوزه ولا چا پیدا کړل؟ جواب راکې الله. دغه ذات ته مربي وای. بیا د مور د ګېډې نه په یو طریقه دا ماشوم را پیدا کول، دا د الله کار دی، دې ته مربي وای. او دا ماشوم بیا غټول، بیا سې پوټینې بیا لاس لقي خپې لقي بیا رو ګرځي، دا څوک کوي زما رونو؟ دا الله کوي. دغه ذات ته رب وای. رب مربي ورته وای، تربیت کوونکی ورته وای. دا د الله صفت د بل چا نشته. که چا بل چا تمرب وی حقیقی دی به ګورې کافر شي، د اسلام د دایرې نه بوځي. زمونږ به دا عقیده وي چې رب څوک دی؟ الله دی. پناه نیسم په رب د فلق. فلق سبا ته وایي. دی مشهوره معنا ده، علماو پکې څه نورې خبرې هم کړي دي. مشهوره معنا دا ده فلق سبا ته وایي. فلق صفت دی په معنا د مخلوق سره، لکه قصص په معنا د مخصوص سره. فلق د سبا دی چوندې ته وایي. دا سبا تیاره وي او ناګانه یو چوند پیدا شي،
فجر کاذب ورته وایي. داسې به اسمان په دې نیمه کې رڼا لاړه شي او لږ ساعت پس بیا په دې اسمان په دې غاړه کې خوره شي. دا پیش خیمه د انوري، د دې نه پس بیا انور راخیږي. اوس نو په دې تیاره کې دا چون پیدا کول او دا رڼا پیدا کول دا د چا کار دی؟ دا الله رب د فلق. دا پوټې غوندې چون دی پیدا کا. دلته ګورې لازمي معنا مراد رخه، ځکه دا چون په تیاره کې راځي او بیا دا تیاره دا رڼا رو رو خورئ 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 او یوه نیمه ګنټه پس ورپسې نور روخیږي. د انقلاب په دې کائناتو کې چې څوک راولي هغه ته رب وایي. رب اوس دلته به ستا ذهن کې یو سوال راځي چې الله خو یوازې د سبا رب نه دی، د تیارېم رب دی، د بیګام رب دی، د غرمېم رب دی او د ماښامم رب دی. نو دا د سبا ذکر یې ولې وکړو؟ دې کې رونو ډېرې نکتې دي. یو خو دې خبرې ته اشارت دی چې رسول الله مبارک ته دا ښکاره کوي چې الله بستانه د سحر او د کوډې دا تیاره ختمه کړي، د روغ صحت رڼا به راولي. او دا اشارت هم دی چې د امت نه به د کفر او د جهالت تیاره ختمه کړي او د ایمان او د هدایت رڼا به راولي. او دریم ورې لوی د سبا رب دا د الله ډېر لوی صفت دی، ځکه سبا سره په دې کائناتو کې انقلاب راشي. قرآن شریف کې بل دی الله فرمایي وی که الله وغواړي چې دا شپه سرمدن دایمي کړي نو یې څوک داسې شته یأتیکم بضیاء چې رڼا راولي. بعضې ملکونو کې 3 او 4 ورځې پرله پسې تیاري، په دې قطب شمالي علاقو کې شته داسې 3 او 4 ورځې پرله پسې شپی. هلته خو دې څوک رڼا راولي؟ شپه چې الله اوږده کړي څوک یې د وخت نه مخکې سبا راخېجوله شي؟ نه، سبا خطو سره خو په دې کائناتو کې انقلاب راغی، تیاره ختمه شوه. نو دا کائناتو کې انقلاب راوستونکي ذات دا ګوره الله دی. خبله یوې نقطه م پکې ده، د سبا دا وخت ډېر برکتي دی ځکه ورته د الله د ربوبیت نسبت